ها بې غیرته ایمني هغه دا خبره وه چې تا ته هر سړي په لارو کوڅو کې به روان و مبارک زیب لوټه لوټه مبارک زیب لوټه لوټه. ما چې دې شي ته را خلک دا لوټه ولې وایي، خو ما ته د حقیقت پته نه وه چې دې د امیر مقام ګلي سره ویډیوګانې کړي دي او ملاقات یې ورسره کړي دي. هسې ګپ لګوم مړه د سړي زوی د سړي زوی د پي ټي آی لیډرشپ شرم دله په کار دی. 2 سیټه دله په بر اکثریت ګټلي او تاسو ګوره دا په پالټۍ کې هم دې له ځای نه ورکوه. نو دا څومره د شرم خبره ده. خفه په دې یم چې د عمران خان په سر هم شهرت یې وګټلي او خان صاحب په جیل کې دی. دا ډېره د افسوس خبره ده. میمنې صاحب د سړي زوی هلکه عزت چې چاله ورکوي که نه دا هغه بر الله دی. اوس مبارک زیب ته وګورئ که نه، سیکیورټي ته وګوره، داسې غټ ګاډو ته وګوره. د پي ټي آی لیډرشپ دې له څه عزت نه ورکاو او هغه له نون لیک ورکو. نو تاسو اوس وګورئ که نه، نو غمازانو مه سوځئ ولې چې دې ینګ امیني صاحب ته وګوره، بیا داسې سیکیورټي ته وګوره، داسې غټ ګاډو ته وګوره. د پي ټي آی لیډرشپ لا شرم پکار دی او مبارک زیب ته وګورئ. ملګرو تاسو د یمینه مبارک زیب صاحب ته وګورئ که نه، ما ویل خو دا نون لیک ته لاړه د دې به عزت کم شي. د دې خو ښه عزت ډېر شو. دې شهرتو ته وګوره، دې ګاډو ته وګوره، دې خلکو ته وګوره. یاره مبارک زیب صاحب ګوره د باجوړ د خلکو خپې هم خپله وه، ولې چې دا غمازانو له سیټ په داسې اکثریت یې ګټلی دی چې 74,000 ووټ یې اخیستی دی. مبارک زیب صاحب ګوره باجوړیانو ته ګوره، د باجوړیانو عزت کوه او مزې دې وکړې د بالاز به انګ لیډري انګ د زندګۍ نه به ایله خوان والې ولې چې پیسه را پیسه.